السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو پر تن باندې وي. محترم مسلمانانو ورونو ته د دا سیلاب صاحب ویډیو وګورئ. دا زما سره چې په بغل کې ده خبره به وکړو او بیا به وروسته د سیلاب صاحب ویډیو وګورو چې څومره خوش اخلاقه دی، څومره د خدمت خلق یعنی د خلکو خدمت کوونکی دی، همیشه د انسانانو په خدمت باندې اخته دی. هیڅکله ما د ده نه بد اخلاقي لیدلې نه ده. لیکن حضرت ابو ثعلبه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک وفرمایل چې د قیامت په ورځ باندې به د ټولو نه عزیز، عزتمن او د ټولو ما ته رانږدې او ما ته خوښ هغه څوک وي چې په ټی کې د چا اخلاق خوندوري، اخلاق یې بهتره وي. او د قیامت په ورځ باندې به د ټولو کې زیات زما نه لري او په ټولو کې بدترین سړی هغه څوک وي چې هغه د هغه اخلاق نه لري، هغه بد اخلاقه سړی وي. ځکه په دنیا کې هر سړی دا کوشش کوي چې الله تعالی د ځان نه راضي کړي، د قیامت په ورځ الله تعالی ته ژوندي وي، د الله او رسول ته ژوندي وي او عیسی په اسانۍ سره وسي او دی و جنت ته داخل شي. نو که چیرې څوک دغه سعادت ترلاسه کول وغواړي، هغه د خوش اخلاقه ځان جوړ کړي، هغه د بد اخلاقۍ نه اجتناب او پرهیز وکړي، هغه د بد اخلاقي نه کوي، نو دغه سړی به د قیامت په ورځ الله ته هم ژوندي، رسول الله ته هم ژوندي او د دغه سره به حساب په اساني سره کیږي او دغه انسان به جنت ته داخلیږي. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وفرمایل دا خوش اخلاقي، دا نیک اخلاق، دا د الله تعالی د رحمت رسید چې د انسان په پزه کې بنده ده. ورسته طرف ته ملایکې ولاړې چې انسان کشوي دا رسۍ نیولې ده، د خیر و طرف ته بیایي، دغه خیر به و دغه انسان و جنت ته داخل کی. دا بد اخلاقی کول یعنی بد اخلاق دا یو بد صفت دی، یعنی دا د الله تعالی د عذاب رسیده چې چپه طرف ته شیطان ولاړ دی، شیطان دا رسی نیولې ده، د شر و طرف ته دی کشوي، یعنی د بدی و طرف ته دی کشوي. دغه شر او دغه بدی باید دی په جهنم او په دوزخ کې واچي. نو باید که څوک دا غواړي چې الله د ځان راضي کړي، رسول الله راضي کړي، په دنیا کې هم کامیابه، په آخرت کې هم کامیابه، هغه چې داسې اخلاقمند ځان جوړ کړي لکه دغه سیلاب صاحب چې څنګه اخلاق کوي. ته وګورې د دې ځوانانو سره شر او شور سره جوړ کړی دی، دی بیا هم ورته په خندا باندې دی او ډېر په مسکا باندې و هغه ته جواب ورکوي. باید همیشه ځانونه داسې جوړ کړو لکه سیلاب صاحب چې څنګه ځان جوړ کړی دی. رئیس وو کو په بل ډلیز واده کې به یو کوم دي نور ملګری نور داس ملګری هغه استاد مستحق بودن دوی کوم نه هغه ټول شکایت کې ګرد استاغه راول ګرد شاته ولادي ګرد ما دا بیا موږ د همکاري کوو چې مثال د خپل معاشات څخه کم معاش ته ورنکو په دې موږ ډېر خوشاله کیږو. دغه ماته ډیره مهمه ده، دغه په ملګرتوب کې ماته ډیره مهمه ده. غواړي چې څه وکړي؟ موږ دغه غواړو چې د خپل معاش څخه 1500 لا تر 3000 غنو پر د سره همکاري وکړو چې د خپل کور یعنې که زه د لیست